كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا لا تذكر الكتب السوالف عنده طلع النهار فادفع القنديلا. انتہائی واجب الاحترام مسلمانانو اور کورونو کے آواز اوریدن کو با حیا با پردہ تور سرو خیندو میندو دا اللہ رب العزت دا طرفنا چکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمونږ ستاسو آخری نبی مقرر دے نو دا هم زمونږ ستاسو ذمہ داری دا چې دا آغا پیغمبر اتباع بکو دا هغه خبره بمنو اور آغا با واجب الاتباع گنو دا اللہ دا پیغمبر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا ہغی زندگی چو گوری نو آغی کم دا معنی پرتا دا چې دا اللہ دا پیغمبر تابداری دا مسلمانانو یو اهم ذمہ داری دا ذکا چې څوک د الله د پیغمبر تابعدار نوي دی بیا د الله رب العزت هم تابعدار نوي دیو جن حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرمائی د جن په هر لمحه او هر پاونه کې د رسول الله علیه السلام تابعداری په ځان لازم او ګرځوا اور د الله د پیغمبر د طریقې خلاف د جن په هیڅ حصہ کې مکوا یہ ملګرو ته وایي ټول راشي صف کې کېنئ لکه دلته څه مطلب شو ها ورشه ورپسې مفتي صاحب په منبر ووي نو د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخالفت دا د جن په هیڅ یو حصہ کې مفید نه ګرځي بلکې دا نقصانی ګرځي دیو جن خپل ځان او خپل خواهش به د پیغمبر علیه السلام د شریعت سره برابرو څوک چې خپل خوخه کوي اور خپل مرضی کوي نو د هغه د اسلام سره سکار شته دی نه
مسلمانی وی دیتا چه غاڑا بگدی دین اسلام تا قرآن و حدیث تا با مسلمان غاڑا دی که غاڑا مسلمان قرآن و حدیث تا نگ دی نو دا تش مسلمانی دل فیده نور کی زکا مسلم ستوئی منون کی تا تابدار تا اور غاڑا کی خودن کی تا نو چې کله انسان کې تابعداری نہیں کله انسان د دین او د شریعت تابعدار نہیں بیا دا ژوند دا کوششونه دا ناکام دي او الله رب العزت تمام انسانانو تم دا فرمائی چې د جون سکون غواړي د جون خایس غواړي نو د جون سکون او د جون حسن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه کې دی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه یقینا تاسو له د پیغمبر علی السلام په جون کې یو ډیره بهترین نمونه ده اسوة حسنہ غم خادی جند معیشت دی ټولو کې د یهودو طریقې مشتا دی کې د نصاراو طریقې مشتا دی کې د سیکانو طریقې مشتا دی کې د هر چا طریقې شتا اے مسلمان ته د یهودو د نصاراو د سیکانو د مجوسیانو طریقې پسې مزه لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه تاسو د پاره د پیغمبر علیه السلام جون ډیر خیسته نمونه ده اور ډیر خیسته جون د تاسو مسلمان ته وخولا چې چا پسې ګرځما ستانه پر یو امام یو آیډیل یو نمونه یو اگزامپل او یو مثال دی چې هغه د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تک جوړا کل نشتا پاسه لکه دیخوا راشه جدا کینه دیخوا شه بد شکل دی نیولې دا وک خولتا وکنه تاسو تاسو ناسي دا به هر ټیم د دیو د عادت شي چوخ شلک تیر کا بهر حال پیغمبر علیه السلام ژوند د انسانانو د پاره یو لوی مشعل راه دی اور دی کې کامیابی دا رسول الله مبارک آخر کې فرمائی د دنیا نے چیزی نو موطا کی روایت راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام علتم فرمائی ترکت فیکم امرین اے زما صحابہ تاسو کې دو سنت دو سیزونه دو طریقې پر एकदम دو سیزونه تاسو ته پر एकदम لن تضلوا ما تمسكتم بهما د دې روایت په سند باندې د ځینې محدثینو کلام هم دی فرمای ترکت فیکم امرین دو سیزونه تاسو ته پر एकदम او کله چې په دې دوو باندې تاسو عمل وی لن تذلوا ما تمسكتم بهما تر سوچ مو په دې تمسک کړی وی کنا تاسو بچره گمراه نشئ اور تمسک وی عمل تا صرف تلاوت نه چې د قرآن مجید صرف تلاوت رکھے او عمل پہ نہ کے احادیث صرف لکه پروفیسرانو سٹڈی کے او عمل پہ نہ کے نہ ما تمسکتم بهما چې عمل په دې دوو کې کتاب الله وسنت رسوله یو د الله کتاب بل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت یو خو په دې ځای کې په منکرین حدیث باندې رادو کو
چې دین د ستاسو صرف قرآن نه دی بلکې شرح د قرآن دا. قرآن د الله بیان دی اور شرح اور حدیث د عبداللہ بیان دی. قرآن و حدیث. ترکت فیکم امرین دو سیزونه پرېږدم. او کله پیغمبر علیہ السلام فرمائی حدیث شریف د ابو داود کی راضی الا و انی اوتیت القرآن و مثله معه. مال قرآن او دا غي غوند کې بل هم یو وحی راکړی شوی دا چې هغه ته احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي. نو عرض دا د مسلمان ټول دین په قرآن او حدیث کې را بندوم کو به د قرآن او د حدیث نه بل شي ته دین ویلم نشي. اجماع به هغه معتبري چې د قرآن او د حدیث په شرایطو برابري. قیاس به هغه معتبري چې د قرآن او د حدیث سره ټکراو ناراضي. نو دا قرآن او حدیث اصل الاساس دی. اجماع او قیاس دا د دې بیا شاخونه دي. اصل د مسلمان د پاره قرآن دی او حدیث دی. پیغمبر پاک فرمایي کله چې د قرآن او حدیث رانیولي تمسک دی پکړي. اور بل حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي عضوا علیها بالنواجذ. دا په دې داړو کې رونی سي یو راسه چې سړی کلک نیسي داړو ته مخامخ کی کنه د جامع غاښ ته د جامع غاښ ته چې یو شی ور مخامخ کې بیا راخ کی نو غاښ ماتیږي خو سړی غسیز نه پریدي. پیغمبر پاک علیہ السلام فرمایي قرآن او حدیث داسې کلک ونیسي لکه په جامو په غاښونو کې چې سړی یو سیز رانیسي. ځان مړ کې هو قرآن او حدیث پرې خودول ځان ورنه کې. نو که دا ارشاد مونږ خپل کو په دې حدیث زمونږ عمل راغی زمونږ غمونه او خاده زمون کورونه به د ټینشنونو پریشانونو خالی شي. لیکن مصیبت دا چې مسلمانان نن د یهود او نصارا او رسم پس روان دي د غیر خلکو کلچر او زندګۍ پس روان دي. قرآن او حدیث د مسلمان د جون نه ختم شوی. نو عرض دا دی چې د مسلمانانو جون دا به آباد جند وي د الله د پیغمبر په کتاب او د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په احادیث باندې. یہ تو آباد جون مزیدار جون جوړ جون دا. لیکن نن د مسلمانانو جون د الله د پیغمبر د جون غونده کې خسته نه دی. وجه دا ده چې د رسول الله مبارک هغه تعلیمات دا هغه سنت زمونږ د جون نه نن وتی دي. صحابه کرام چې وګوري هغه انتهایی د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې ماین خلقو اور د الله د پیغمبر د سنتو تابعدارو. وګوره په دې صحابو کې یو صحابي دی عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ. ابو داود شریف کتاب الصلاۃ کې 1091 نمبر حدیث کې ذکر کئی و یو ځل پیغمبر علیہ السلام د جمعې بیان کو خطبه کوله او خلکو جمعات کې اړېدل راړېدل ګرځېدل. پیغمبر علیہ السلام د منبر رسول نه आवाज کو اجلسو فوراً په خپل ځایونو کېنه. خلک ولاړ دی په ځای کېناستل. ابن مسعود په لار روان دی هلته په لاره کې په ځای کېناست. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ولیدو اور حدیث کې راځي فجلس علی باب المسجد. کمزور او د جمعات په دروازه اونی ولا کېناست. دروازه کې کېناست لا جمعات تر اذان نشوم نه دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته تعال یا عبداللہ ابن مسعود راځه اې د عبداللہ ابن مسعود ټول کې ناشته هغه اې د الله پیغمبر ټیک د زد نو مخاطب کړي خو چې تا وې کینه د ابن مسعود خپې همت نه کو چې ته شوی وي د الله پیغمبر دی وې کینه او ابن مسعود دی رواني. دا سه خلق وسنګ کامیاب نه وي. دا سه خلق لبا په مرګ کې ملائک شونډ څنګه نخ کولای. دا سه خلق تب ملائک په خپل لاس او غسل څنګه نور کوي. دا سه خلق به د دنیا کامیاب ترین خلق ولنی چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د خبري اوریدونه بعد داغه خپو چتیدل مجال نکیږي. نن خو د پیغمبر علیہ السلام حکم موجود دی خادی د پیغمبر علیہ السلام د حکم خلاف ده.
نن د پیغمبر علیه السلام احکامات موجود دي، زمون غمونه د پیغمبر علیه السلام د شریعت د خلاف دي. نن خو د پیغمبر علیه السلام حکم احکامات موجود دي، حدیث مو موجود دي، او سړی به خپل رای، خپل پیر، خپل امام، خپل تنظیم، خپل پارټي مخکې بوزي جی چونکې پلان کیم تعویل کړی دی داسې فرمایلی دي. الکه د رسول الله علیه السلام د حدیث او د وینا مخې ته د چا همت نشته او د چا طاقت نشته. ابن مسعود خو د پیغمبر علیه السلام د خبرې ویلو نه بعد خپنه شي اوچتولې، ته قلم څنګه اوچته، ته فتوا څنګه اوچته، ته قول څنګه اوچته. نو عرض داده چې مسلمانان اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم پاغي کې دا یو تړپو چې د الله د پیغمبر تابعدارو، دومره تابعدار چې حد یې نو، او خلکو مجازي عشق مجازي محبتونو کې ډیره غلو کړی دا، خو د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اتباع کې مسلمان رستو دی. د سیرت د تاریخ دی کتابونو کې راځي وی دا مجنون یو ځل ملګرو سر روانو، ناڅاپه ورمنډه کړه، یو سپی په لار تېرېده، هغه سپی یې ښکل کو. خلکو ورته یې بې وقوفه دا دې څه وکړو؟ هغه ورته وایي دا د لیلا د کور د کوڅو سپی دی، په دې سترګو به هم د لیلا لیدلي. لیونی و که نه؟ نو هغه خلکو سر د دنیاوي محبت دومره قدر شته چې د لیلا د سپي قدر کوي، خو اے مسلمان تا د رسول الله علیه السلام د وینا قدر ونه کو. ډېر د افسوس مقام دی په مسلمان، نشته قدر مسلمان کې د قرآن او د حدیث د عمل، د قرآن او د سنت د عمل، د دین اسلام د عمل. دا تړف د مسلمان نه رسته رزه ختمیږي. بی دینی مسلمان کې راځي هغه ځای پورې نن موږ مسلمانان یو کم ځای کې چې زموږ خواهش مني. زړه مو غواړي جمعات ته راشو مونځ کوو، زړه مو غواړي جمعې له راشو مونځ کوو، زړه مو غواړي اذان اورو، زړه مو غواړي د دین خبرې ته تیار یو. لیکن افسوس دا دی چې کوم ځای مو نقصان وي یا د امتحان ځای وي، هغه ځای کې مسلمان د الله حکم او د رسول الله مبارک ارشاد منلو ته تیار دی. د خپل مرزه مسلمانی دا بس چې کوم ځای پورې رواج چلیږي، دا واده چې کوم دی واده دا د پیغمبر علیه السلام سنت طریقه دا او که نه ده؟ سنت طریقه ده که نه جی؟ او دا منځ هم د پیغمبر علیه السلام طریقه ده که نه؟ په منځ کې ګډا جایز ده؟ په منځ کې ډولکی وهل جایز دي؟ ولې؟ دا هم د رسول الله طریقه ده. نو په واده کې ډولکی او ډمامې او اجلاګان راوستل د کوم ځای نه جایز شو؟ په مانځه کې ګړه حرام ده، نو په واده کې دا ګړه ده کمراله هم د رسول الله سنت طریقه ده، او دا بونځ هم د رسول الله سنت طریقه ده. دا واده به د ښځې سره کوو که نه، د سړي سره خو نکاح نه کېږي که نه، ټرانسجنډر والا خو جدا نظریه ده. نو چې دا واده ښځې سره کې سړي سره نه کېږي، ولې دا د رسول الله طریقه ده. نو دې ځای د رسول الله طریقه منو، خو چې کله ټوله شپه ډمې ګډېږي او ټول شپه د ډېګ لګولې د څوک د قرآن تلاوت ستانه په محله کې نشي کولی، دغه ټایم کې ته د رسول الله امتی نه، ته د الله بنده نه، پته لګي چې دا کم ځای کې جمعات ته راځو، بس دغه ټایم کې مونږ د خپل رواج مطابق تر دغه حده اسلام منو. خو چې کم ځای کې راته وایي دا مه کوه او زمونږ رواج او زمونږ خواهش وایي وکړه، بس هلته مونږ الله او د الله رسول نه منو، خپل خواهش منو. پته لګي چې مونږ د خپل خواهش مسلمانان یو، مونږ د قرآن او د سنت منلو والا مسلمانان نه یو. او د داسې خلکو نه الله ګیله کوي، افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض. تاسو د ایمان په بعضی کتاب راړئ او په بعضی باندې نه راړئ. الله رب العالمین چې فرمایي چې نکاح وکړئ
دا د الله یو حکم دی. نو دا ایمان د دې ځای کې شته. خو چې الله فرمایي قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، مسلمانانې ښځې د خپل نظرونه مخکته ساتي، د حیا باب دومره وسیع کوي. یدنین علیهن من جلابیبهن، دا بورکي دې په دې مخونو راځوړندې کي چې د چا پې نظر ونه لګي. هغه هم د الله حکم دی، دا هم د الله حکم دی. هغه منې او دا نه منې پته څه لګي؟ پته لګي چې ته د خپل خواهش بنده ته د الله بنده نه. ځکه فرمایي ادخلوا فی السلم کافه، اسلام کې پوره وردن نشي. چې الله وایي مونځو که مونږ ټولې کوو که نه کوو، خو چې الله وایي په دې جایداد کې د خور له حصه ورکوو یې، نو دا مونځ ولکې دا هم دغې رب ویلي دي. لیکن چې کله وایي خور له لور له حصه ورکه، پلار دې مړ شوی دی حصې نه دي ورکړې، د پپوګانو در سره حصه کېږي، دا وله ورکه. دک ټیم کې مونږ نه یو تیار د الله حکم ته، بیا سل بهانې کو. او چې کله خاوند مري او ښځې له مهر نه ورکړی، نو ښځې ورله په هلته سړی مري او دا ټولې ښځې وله ښځې ته راجمع شي، اله معافې کا، مهر ورته معاف کا، خپل حق ورته معاف کا. داسې طریقه ده، داسې اسلام دی زمونږ. خو ای مسلمانه، ته خو بس صرف په دې ټکي دوکه چې زه مسلمان یم. ته چې قرآن کولاو کې او د قرآن چشمې ولګې، ته به ډېر لوی کمې ځان کې وګورې. خو قرآن له خو ته موقع نه میلاویږي، ته خو مصروف یې جي، ستا خو جاب دی جي، ته خو ډېر څه وي ته بزنس والا سړی، بس تا سره خو ټایم نشته. او د الله کتاب خو داسې د اوزګارو خلکو کار دی. چېرته د خوار پار شلېدلې جامو والا طالبان به یادوي او دی به پې عمل کوي، دی به دی له جهاد کوي، دی به دی له ځان کړي. بس ته خو جي مصروف سړی، لوی سړی. قرآن خو داسې د ساده خلکو کتاب دی. افسوس چې د مسلمان په کم حالت باندې وجاړي. اقبال صاحب پې جړلی دي په خپل اشعارو کې، پټ پټ جړلی دي. وی وہ معزز تے زمانوں میں حامل قرآن ہو کر، آغا اصحاب محمد چې ایران څومره لوی سلطنت و، قیصر و قصرا کې 4.5 زره کاله د بنی اسرائیل او د دغه یهود او نصارو حکومت چلیدو. 2.5 زره کاله او 13 کاله د اسلام आवाज او چلیدو. د 2.5 زره کالو سلطنت د قیصر او قصرا یې تار تړی کو. نو هغه وی وہ معزز تے زمانے میں حامل قرآن ہو کر، ہم خوار و ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر. مون خوار و ذلیل شو زکه چې د الله کتاب مو پرېښی دی. نو عرض داده اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم اغي کې د احادیث د رسول الله مبارک د منلو مینه وا. ابو داود شریف کې یو واقعا ذکر کیږي، باب تړلی باب ما یقال عند الغضب، چې غصه درله نو څه به کې. نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی، رسول الله علیه السلام فرمایي اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، چې غصه درله او ته ولاړې نو کښېنه. دا د پیغمبر علیه السلام طریقه ده. فإن ذهب عنه الغضب، کیدی شي غصه ترې لاړه شي، که کېناستی او بیا دې هم غصه نه راځي، پیغمبر علیه السلام فرمایي والا فلیضطجع، بیا سملا. دا د الله د پیغمبر حکم دی. دا حدیث ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ ته ورسید. څنګه باغ وبکو ور سره یو مزدور دی، چې کله باغ وبکی په دک ټایم کې مزدور چرته ټوپ وو په بلچې ته وره خوش لیدو او به بیزای ټوله روانه شوي. ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ د غصې نه سور شو، ورته یو ظالم دا دې څه وکړو. مزدور یې پوه شو چې دا خو ډېر غوسناک انسان دی او د علاج اوس بل نشته. ورته فوراً وایي د الله پیغمبر نه مې اورېدلي دي چې کله انسان په غوسه کې وي فل یجلس دی کینی. حدیث کې راځي ابو داود شریف کې وایي دا خبره د صحابي د خولې نه وتلو، سپینې جامې ابو ذر غفاري اچولې دي، په هغه خټو کې کېناستو او بیا ورته وایي والا فلیضطجع، که په ناسته غوسه نه کیږي نه کینی، دې سملی په خټو کې ابو ذر غفاري سملاستو. د الله پیغمبر ورته فرمایي زما د احادیثو د قدر کو الله دې تعالی جنت کې اعلی مقام درکړي. دې ته وایي تابعداري. د غوسې ټایم کې مونږ ته رب یاد وي، د غوسې ټایم کې مونږ ته د الله پیغمبر یاد وي،
ایمان دیته وي چې غوسه کې ستا د عقل خلاف ټایم کې ته رب ومنې. داسې خو هر څوک مني چې اوس د جمعې ورځ ده او کور کې سړی بد ښکاري جومات ته راشه، خو دا چې یو خوا نفس وي بل خوا رب وي، زړه وایي نفس وایي داسې مه کوه، رب وایي داسې وکړه، دغه ټایم پته لګي ستا رب نفس دی که ستا رب الله دی. نو عرض دا دی د الله د پیغمبر د منلو تړب ځان کې پیدا کړي. بس ما ته په یو موقع راورسېد د رسول الله علیه السلام طریقه ده، بس جګړې به نه کوئ، اختلافات به نه کوئ. دلته یو عالم دی دی شوه کې هغه وایي یو امي سړی و وایي چېرته کې منځ کېده یو ماشوم امام پسې په تیزه آمین وایي، وایي چې آمین یې ووایي نو وي سلام جرباسلو نه بعد فوراً بوډا کونټی ته لاس کو ورته وایي دا څه چغې دې مانځه کې جوړې کړي دي. هغه ماشوم ورته وایي د الله د پیغمبر حدیث دی چې آمین په تیزه ویلم ټیک. وایي دېخ کې بوډا دغه کونټي داسې کېښود او دا ماشوم یې په دې خوله باندې ښکل کو. نن هغه بابا لکپتی او کروڑپتی دی او هغه وایي بس ما اکه ټایم نه قدر وکړو چې د الله د پیغمبر طریقه راله زه به دویمه خبره نه کوم. بس عمل دی په یو خبره نشته، ځان له خبره ده، خو دومره یاد ساته چې د الله د پیغمبر طریقه راله باز صبر شه. نن مسلمانان په دین کې هم ډېر لوی افراط او تفرید جوړ کړی دی، لاس بره او لاس کته، رفع الیدین شته او رفع الیدین نشته، آمین شته او آمین نشته. هو د الله بنده دا ټول عملونه د الله د پیغمبر په احادیثو کې او د اصحاب محمد په طریقو کې ثابت دي. په دې رفع الیدینو جګړې مه کوئ چې دې رکوع لتر بیا یې داسې کړو، د آمین په تیزه وي د آمین په مزه وي، دا چې څوک هم کوي دا دواړه جانبه د احادیثو بېعزتي کوي. بس په دې کې په یو پابندي مه لګوه، چاته د الله د پیغمبر په کم حدیث د عمل کولو زیاته مینه ښکاره کېږي بس هغې په هغې باندې عمل وکړي. دې کې د جګړو سو، دې کې د فرقواریت سو، دې کې د پابندو لګولو سو، خو مسلمان ته پته نشته چې دا د الله د پیغمبر خبرې دي. کني د اسلام او د مسلمانۍ تقاضا دا ده چې د پیغمبر خبر راله باز خپل غوسه، خپل غیرت، خپل شو دا ارس پرېږده او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقې تابعدار شي. یو صحابي دی حنظله رضی الله تعالی عنه، د واده کړی دی او د واده هم لومبنۍ شپه ده، بیبي سره یې کوروالی هم بستري وکړل اور د تیاری په دوران کې اعلان واورېده د الله پیغمبر فرمایي د کفارو خلاف زما اعلان جنگ دی، چاته چې आवाज رسی هغه نن د کورون روزه د کفر خلاف به زمونږ جنگ وي. چې دا خبره څنګه د الله د پیغمبر د خولې مبارک نه اوخته، صحیح د ابن حبان کې تفصیلی واقعه د حنظله رضی الله تعالی عنہ ذکر کړی دا چې دا ټکی وې نو د تور راواغسته او روان شو. نو حدیث کې راځي د ښځې ورته ووې ته چېرته ځې؟ هغه ورته وایي نن د الله د پیغمبر حکم دی چې جهاد له راشئ، کیدای شي زما او ستا بیا ملاقات ونه شي. د ښځې په ډرکار وجړل چې ستا خو ما سره صرف یو شپه تېره شوې ده، په ما د واده کړې ښځې نوم کېښودی شو، زه به باقي زندګي څنګه تېروم؟ دی ورته وایي بس دا د الله د پیغمبر حکم دی زه لاړم. وایي دی چې ته دکه ټایم کې یا دې لستوڼي ته د ښځې لاس ورسېد یا د دې لمن ته او دې ته تېر شو نو هغه لمن د ده وشلېد یا هغه لستوڼی د ده وشلېد. ښځه ورته وایي ای حنظله د قیامت په ورځ به زه تا څنګه پېژنم چې ته زما خاوند دی؟ تا سره خو زما د ژوند صرف یوه شپه وشوه، هغه خو به ډېر مخلوق وي هسې نه ته شهید شې. هغه ورته وایي د قیامت په ورځ به ته ما د دې نه پېژنې چې زما دا کپړې به شلېدلي وي، دا به زما نشان وي د قیامت په ورځ چې په دې نشان باندې ما ووینې بس ما ته ځان نه رسوه. دا ټکې ووې او چې رسېده نو جنگ شروع، د صحابو صف ته ورننوتو، ډېر خلک یې د ځان نه مخکې کړل، مردار یې کړل. آخر کې یو کس پې پوه شو چې دا سړی خو ډېر په تیز نیت باندې راغلی دی او د کفارو صف ماتوي، د شانه په یو سړي ګزار وکړو، حنظله رضی الله تعالی عنہ شهید کو. اور کله چې شهید شو نو پیغمبر علیه السلام چې راغې
ملائکو دل غسل ورکو او د ګیرې نه د هغه اوبو ساس کی په ځمکه باندې کېدل. پیغمبر علیه السلام وفرمیل چې د خو انقلابي کار کړی دی او دا خو حنظله دی. د ښځې نه ورله تپوس وکړو ورته ویې دی په څه حال کې راغلی دی؟ ورته وایي د خو د جنابت په حالت کې درغلی دی. لامبلو ته هم نه دی سم شوی، ستا خبره ورته رسېدلې ده، ستا آواز ورته رسېدلی دی. پیغمبر علیه السلام وفرمیل فذلک قد غسلته الملائکه، دکه وجه ده چې د دنیا په اوبو یې غسل ونه کو، نن د حنظله لامبولو ته د اسمان نه ملائک راکوز شوي دي. دا ولې د الله د پیغمبر یو آواز ورته ورسید چې جهاد ته راځئ. اے مسلمانه تا ته د الله د 13 سپارې پیغام را رسېدلی دی. حنظله خو د الله د پیغمبر په یو آواز، په یو ټکي او یو خبره باندې خپل سر قربانولو ته تیار دی. اے مسلمانه تعالی د 13 سپارو د الله کتاب راغلی دی، ته کومې قربانۍ ته تیار شوې؟ تا خو دینمونه پیژندو تر اوسه. اے مسلمانه تا خو د الله او د الله د پیغمبر د طریقو نه خبر نشوې. دا د الله پیغام و. اے مسلمانه دې ته کښېنه، دې ته غوږ کېږده. دې کې انقلابي درس دی، دې کې د عقیدې هم رڼا وه، دې کې د عمل هم رڼا وه، دې کې د معاشرې هم اصلاح وه، دې کې د کور هم اصلاح وه، دې کې د لویو د وړو اصلاح وه. خو اے مسلمانه په کار دا ده چې دا قرآن او دا حدیث تا خپلې سینې ته را یو ځای کړي و، تا ورته عملي جامه اچولې وه. غم کې مسلمان استانه قرآن پاتې دی، استانه حدیث پاتې دی. خاده کې استانه قرآن پاتې دی، استانه حدیث پاتې دی. معاملاتو کې استانه دین اسلام پاتې دی. هغه کې یا ته هندوانو پس روان، یا ته یهودو پس روان، یا ته نصاراو پس روان، یا ته کمونیسټو انګریزانو پس روان. خو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم راوړل شوی شریعت ستانه په دې ټولو موقعو کې پاتې دی. د جړه مقام د مسلمان لکه نه د مقام. بیا مونږ لا سجد کو، یا الله اسلام له بری ورکي، یا الله اسلام کامیاب کی، الله مسلمان له فتح ورکي. اے بنده د الله مسلمان کم ځای چې الله ولا فتح ورکي. اخو ټول د يهودو د نصارو په لار پس روان شو، هغه خو اسلام ډېر رستو پرېښی دی. نو عرض دا دی چې د مسلمانانو کامیابی په دې کې ده چې دا د آسمانی وحی پس روان شي. تو قرآن کریم چې الله سبحانه وتعالی مونږ تاسو ته راکړی دی، دې کې د امت مسلمه نجات دی، دې کې خلاصې دی. دې وجه نه امام مالک رحمت الله علیه په دې څلورو مجتهدینو کې یو لوی عالم تیر شوی دی، او د یمن نه په بره چې څومره علاقې دي په هغه ټولو کې د امام مالک رحمت الله علیه د مسلک مقلدین دي او هغه خلک دي. هغه وایي په رب مې د قسمي وي ما ډېره غټه سټډي وکړه، 1,00,000 حدیث چې یو عالم ته یاد وي، خدا د ډېر لوی علم مالک دی. هغه د 1,00,000 احادیثو والا سړی وایي په رب مې د قسم وي، وایي زما چې څومره علم دی، زما د علم تجربه دا ده چې د دې امت مسلمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت آخري خلق نشي سمیدي مگر په هغه څه باندې به سمیږي په کوم چې اولنی خلق سم شوی دی، او اولنی خلق نو سم شوی مگر په قرآن. اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم داغي اصلاح چې الله کړی دا دا قرآن اوریدلی دی. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ د اسلام راوړو باره کې 2 واقعات مشهور دي، خو یو واقعه پکې دا ده چې سوره طه یې واورېدو. سوره طه یې واورېدو او چې غوږ یې کېښودو نو د قرآن رموز او اشارات د قرآن دعوت یې دومره زیات وخت شو چې پوه شول په دې خبره باندې چې قرآن درس انقلاب د زمانې د سلیمان علیه السلام نه تر رسول الله مبارک پورې 4 یا 6 زره کاله جنات اغي د شیطان په لار باندې روانو. خود الله پیغمبر ورته سورت جن تلاوت کو یا نور سورتونه تلاوت کړو. اغه شیطانان اغه جنات وی سمعنا القرآن عجبا، قرآن مواغس وورد عجیبه کتاب دی، یهدی الی الرشد، دا قرآن خو اخیارتیا تلا رسمی، هدایت تلا رسمی. فآمنا به، شیطانان او جنات وی چې قرآن مو ووریدو یو بل سر مو مشورم نه ده کړې، فآمنا به فورا مو په ایمان راوړو. او مرکزی مسله مو سوا پیریانو یو 2 منټو له قرآن اوریدلی دی او 2 منټو کې پیریانو یو فیصله ځان سره وکړه، تاسو فیصله واورئ.
هغه وی چې قران مو وورید نو فیصله مو دادا سورۃ الجن کې راځي وای مونږ او لن نشرک بربنا احد باقی چې هر سورہ جن پاتې ده رب سره به هیڅوک نه شریکو دا د الله د کتاب د درس اولنې فائدې چې شرک به دا مسلمان نه کوي کم مسلمان چې د الله د کتاب نه خبر شي مونږ ماسختن مون نه بعد د الله د کتاب درس کو محلے والا خو اکثر خبر وی ځکه په لوډ سپیکر आवाज اوري او کوشش وکړه د الله بندگانو د 24 غنټو کې دا 15-20 منټ د الله کتاب لور کې کيو قسم ناستې مونږ به د الله کتاب بیانو الحمدلله فی الحال ټول ملګری کینی ډېر په شوق سره او کچری سوکم نو اسمانه به الله ته دې تپوس کې چې تا حق بیان کړی دی او کنه خو تاسو نه بم د دې ګوره تپوس کیږي چې علم یاتکم نذیر سوک يرون کې د جهنم نه او د شرک نه نو راغلي د بدعات رد کون کی سوک په دې علاقه نو دی بوئی بلا قد جاءنا الله ډېر خلکو ویلو چې دا کارونه غلط دي فکذبنا هم وې داسې غپ لګي نو یاد ساته چې دا بیان د قران حق دی کوشش وکړئ خپل بچیم ځان سره راولې او د الله د کتاب درس تکې نه دي کې زموږ استادو ان شاء الله اسلامي أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين يا رب العالمين الناس تو ملګرو د زړه ټول شری حاجات پوره کا یا الله چاته څه قسمه پریشانې دي مشکلات دي یا رب العالمین د ټول حامی ناصر او مددگار شي یا رب العالمین زمون په منځ کې اتفاق اتحاد راولا پریشانو بیمارو ټینشنونو مصیبتونو نه مونږ له امان راکا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه